أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. مخیاتونو کی تذکرہ د دیو چې الله خالق دی د هر شي دویمه داو چې مخکې خلقو چې سکړلی د هغې نرستو د خلقو لسکول پکارو گناہی کرنے نو توبه استل پکارو. بل خبره دا کوله چې الله عالم دی په هر شي باندې. مسله د توحید په دې باندې چې الله خالق دی، الله عالم دی. تسلی بکیم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا او دا خبره پکې ده چې مسله د توحید باندې دلایل ذکر کړي. نو عقلی دلیل دا دی چې دا چې پیدا کړلی الله دا نظام چلول نه ک الله تاسو باندې دا شپه همیشه د پاره ګرځول و نو تاسو باندې با نور چارا وستو سوچته د الله نه سیوا یا ک الله تاسو باندې دا ورځ همیشه کړو نو سوچتی داسي بل سوک الاشتي چې هغه تاسو باندې شپرا وستل وی چې تاسو پکې آرام کړو. دارنگی تخویف اخروی مرکی قیامت ورځ به الله با د دې خلکو نه تپوس کوي تاسو چې ما سره کوم شریکان کول هغه څه شو هغه ته आवाज وکړي کنه چې تاسو له سو کی نو داسې خو سوچته نه چې سو کی الته کې بهر سخکارش او د دې کوم خبرې چې دي ناغه با د دین ورکی شي دلایل به د دین ورک شي د دې دغه شریکان چې د الله سره جوړ کړیو اب ته ورک شي خبر نشي کېده. نو پدې کې خبره داسې و چې او راشي دنیا کې ایمان راوړي عمل صالح وکړي چې پکار وشي. نو د دې زین وسو د قارون چې د موسی علی السلام د ترزویو دا خبره ذکر کوي چې دا سره مال او دولت ډیرو لیکن ایمان وسره نو عمل صالح وسره نو داخله د وجنت دنیا کې تباشو نه آخرت کې هم تباہی. خلق پس ډیر پس خېده چې د دسر ګور څنګه خپل مال دې سي موږ سره موې دا خو د غټه برخي خاوند دی. نو چې کله چا سره مال او دولت راشي نو داغي د وجنه هغه بیا په نور باندې سرشي. داغي قارون تذکرہ کوي مال دولت او سمرو داغه سبازي خبره کوي سره دې ځان له اندازه لګي سمره مال بو
هغه ټول لاړ تباه شو. ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم، یقینا قارون وہ د موسی علیہ السلام د قومنا، فبغى عليهم نزیات او کو بغاوت او کو سرکشی او پاغي باندې، وآتیناه من الکنوز او ورکړیو اغلا منګه د خزانونا، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوى، داسې خزانه وي دومره چې یقینا کنجانې داغي، یا مفاتحه لوخي داغي، یا خزانه داغو مفاتحه داغه چې څومره خزانه وي هغه درنې وي، لتنوء بالعصبة خامخا درنې وي په یو مضبوط جماعت باندې، اولي القوة طاقت والا مضبوط جماعت باندې دا درنې وي، بعضی وی چابیانې وي کنجانې وي، اگر چې دا خبره لګوډې د عقل نه لګوډې لري راځي، لیکن بیا هم کشي دومره چابیانې وي چې چابیانې درنې وي په یو مضبوط جماعت باندې. یاد آدا مفاتحه لوخی داغی، اغا لوخی پدرانو خوا کم لوخو کی چه دا مال و دولت پروتو سرا سپین پراتا دی. یاد آدا چه آغا خزانے پخپلا سرا سپین وغیرہ دا ټول سچرا جمع کی، دا ټول درانو بالعصبت والقوة پا مضبوط جماعت بانے دورا مال وسرو. نو اس کا دا سرا اسپن رواخلی، سرا اسپن میں دا دران دی پا مضبوط جماعت باندے، جماعت کم از کم ددریو کسانوی دارنگے عصبے وینینو ددے بارکی ہوئی 9-10 کسان کم از کم. نو مضبوط جماعت 9-10 کسان دی واغی بانے دا درانش نکسرا اسپین پا دغی خلق بانے بار کی ووگا بانے والا کیے دی ناغی بے نشی چوتا والے 9-10 کسانی اغی نشی چوتا والے. نو مرد سمر شو سرا اسپین چی بے بار کی اغا بوگو بانے والا کیے دی اغی بے مضبوط جماعت با دغا ٹول اچتا والونا عاجزش دمرا مالو سر کلوخی وے ناغلوخی پا دومره مضبوط جماعت بانی درانو دغسی چابیانی شدو بیا خلقو مختلف تعبیرون کرلی. بہرحال مالی وہ دیر زیادو. اذ قال له قومو کلچ ویدتا قوم دادا لا تفرالوی مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین، یقین اللہ نقوقی تکبر کون کی لوئی کون کی. دادا موسیٰ علیہ السلام دا ترزوے ہوئی دادا قارون ابن یسحر ابن قاحس ابن لاوی ہوئی نو دا پلار نوم یسحرو او د نیکن نومه قاحسو او د ډر نیکن نومه لاویو. موسی علیہ السلام داغه د پلار نوم عمرانو، موسی ابن عمران ابن قاحس ابن لاوی. نو بیا خو ته د قاحس چې دینو د موسی علیہ السلام هم نیکه او د قارون هم نیکه دی، د پلار دی. نو دا دومره نږدې خپل لی الله وی مال او دولت مول ورکړو، مال او دولت ډېر زیاتو. اول کې د غریبو ورسته ولا الله مال ورکو، نو د لوی شروع کړه. کله چې د سړي سره مال نه نو د بیا منظوم کوي
دے بیا دینی کارونه هم کوي، د خلکو سره خیر ښېګړې هم کوي. او چې کله مال زیاتېږي جو خبرې ورانېږي. نو رو تکبر فخر لوی اگر ته لوی یې ټیک دا مال او دولت د سره دی، لیکن موسی علیہ السلام نه لوی نه کنا. موسی علیہ السلام پیغمبر دی، د پیغمبر نه لوی دی نشي. د موسی علیہ السلام په باره کې هم څه خبرې شروع کړې. د موسی علیہ السلام لرکول غواړي مخه نه ځان ته مخه وزګار ول غواړي وي سبا ځي قصې کړوي. موسی علیہ السلام تم دا خبر کړوا نو قوم تم دا وی لا تفرلوا مکوین الله لا يحب الفرحين، یقین الله نه خوښي لوی کون کی. وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخره، طلب کو پاغه چې الله درکړي تعالی کور آخری کور طلب کوا، جنت طلب کوا. دمن نرستو چې کوم ژوند دی نو داغه د خوالي کوشش کوا. ولا تنس نصیبک من الدنيا، مهر واقبل برخه د دنیا نا. دنیا کې تمخ کې څنګه وي، تو غریب وي، الله تعالی مال درکو. واسن کما احسن الله الیک، احسان کوا نیک اعمال کوا لکه څنګه چې الله تعالی سره احسان کړل، تاسو سره تعالی مال درکړل، تا باندې مهرباني کړل، رحمتونه باندې کړلی. احسن کما احسن الله الیک، الله تعالی سره احسان کړل، الله تعالی سره خ کړلی، نو ته د خو بدله په خو ورک کنه. نو ته الله ته ودرېږي مقابله کې. ولا تبغي الفساد فی الارض، مطلب کو فساد پزماکه کی، پزماکه کې فساد ما جوړا وا، فساد مخورا وا. د خلق مخالف کول د موسی علیہ السلام نا. ان الله لا يحب المفسدين، یقین الله نه هو غیا وسو چې هغه فساد کوونکی. الله فسادیان نه خوخی، فساد هر څوک چې کوي. کاغه قارون کاو نو هغه نو خوخ، کبل څوک کوي خو چې فساد نو فساد الله نه خوخی. یو خو بعض خلک فساد پیجنی نا هغه بل ست فساد وای. فرعون هغه قبقلو موسی علیہ السلام مبارک وی او یظهر فی الارض الفساد. دا موسی علیہ السلام دے پدیزما کی فساد خورئی. موسی علیہ السلام دے فساد خورئی، ان کی وسره قبقل لینا وہی بنو. یو سره نه جوړه ده ته ولا غوړه ولا ورکی وای دا ترخه ده، او چې مرچکه ولا ورکی وای دا خو خدخه ډېر خوښ دی. مرچکه خيو غوړه ترخی وي. نو دا سړی حقیقت خودی شي نه ده، حقیقت د دې برعکس ده، خدا سړی نه جوړه ده. نو الته کې فرعون نه جوړو، نو د قارون د ناغم نه جوړه ده. نو بل څوک بعضی خلک راشي ناغم اصلاح ته فساد وای. هونه حقیقت کې چې فسادي نو الله یې نه خوښي. اړې شي فسادونه دي په اسمه په دنیا کې کیږي، الله یې نه خوښي. ان الله لا يحب المفسدين، یقین الله نه خوښي فساد کوونکی. قال انما اوتیته على علم عندي، وی الله تعالی مال درکړل. احسن الله واحسن کما احسن الله الیک، الله تعالی سره احسان کړي، تعالی مال او دولت درکړي. د ګور الله را کړل، دا ما غټل مټو باندې می غټل، ما مهنت کړل، مزدوری می کړل، خپل ما سره د مال د غټلو د جمع کولو هنرو ما سره کیمیا وا، دا واغو دا قصې بکی. اگر دا څه چې دی الله درکړي کې کیمیا د نوم الله درکړلا، کو نور څه دی هم الله درکړي. او الله چې په اغستو باندې راشي نو به وخت نه لګي پکې.
چانه چې اغستی نه د ماخام کروڑپتی وو او چې سهار شو نو بیا سوالګر بیا فقیر غریب محتاجا الله مکه وداسي ها ان الله لا يحب المفسدين يقول الله نخوخي مفسدان قال انما اوتيت على علم عندي ويقينا دا خورا کړه شه دې مالا زما په علم باندې زما په هنر باندې زما په پوها باندې عندي چې زما سره دې زما سره ما دا میکړي ښا ما خو دې علم حاصل کړل اکنامکس میں ویلې پلان کې مې ویلې دې ویلې وای بسوک به یو شی وای سو بل شی وای دې زمانہ کې چې خپکاری کیږي بعضی دا سړي چې سره د سټ د تپاله ولې شي کنه جو هغه ښه علم دی هغه کې ښه پیسې ده چې سټ د طرف سره علاله ولې شي هغه شي هر یو کسب شي نو دی وی انما اوتیت علی علم عندي یقینا راغړې شه دا مالا علی علم عندي زما په خپل هنر باندې په خپل پوه باندې په خپل خيارتوب باندې په خپل وې زما سره د پیسو د ګټلو هنر ما جوړ کړلی بازي سيزونه می جوړ کړلی کیمیا را سره خلاص کیمیا زوتې پته نشته څه اولم يعلم آیا دې نه پوي ان الله قد هلك من قبل يقين الله لا کړي مخکدتنا من القرون د مختلف قومنا مختلف قومنا راغلي الله تبا کړي من هو اشد منه قوتنا غسوچا غسخدتنا په طاقت کې واکثر جماع او هغه ډیرو د لخر په اعتبار باندې د جمع په اعتبار باندې د نه پرې په اعتبار باندې ډیرو وس یو تني نو داغه لاندې کول هغه اساني وس چې ډیر شي خلق دي ناغه خو د قوم سره بیان نه کیږي وي قوم چې راوزی قوم چې بلوشي بیان نه کیږي د قوم مقابله نه کیږي یو تني د فرد مقابله کیږي ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس بنا کولے کی د گناہونو د دې د مجرمانو نا د مجرمانو نا داغي د گناہونو بارکه تپوس بنا کی دا مزه شوي چې د گناہونو تپوس بدی نه کی د مجرم نه تپوس نه کولے کی مختلف جوابونه کوي علما یوم تبدا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تپوس بنا کولے کی د دې خلقونه چې دا مجرمان دي د نور مجرمانو د ګناهونو بارکی ګناه دی یو کوي تپوس د بل نه کیږي د شي باندې کیږي الله دې نه کوي دلته خبر زمونږ نورم کی بعض خلک کوي داسي وګدا ټول خلک جهنم تلاشي او به جنت تلاشي داخله جهنم ته ولي تللی د نو تپوس کیږي ونه کیږي الله وې نه کیږي تا تپوس نه کیږي د یو مجرم نه د بل مجرم ته پوس نه کولای کی داخله ګولې تللی دی دا ګناه ولي کړلای دا ته پوس نه کی دا دوی مدالا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تپوس بنه کولای کی د مجرمانو نه داغي د ګناهونو بارکی چې دا ګناه دې کړلای کدي نه دې کړای د دې تپوس بنه کی بلکہ تپوس کیږي نو لما فعلتا وکيف فعلتا دې تپوس بکی دا کار دی ولی کړلې دا کار دی وسنګ کاو په څه طریقې کاو دا په کم دلیل دی کاو په دې دا تپوس بکی دلته کې دا څه خبره کوي بل ځکه مرাজি ولا يسأل عن ذنبه انس ولا جان د انس او د جن تپوس بن کول کی دا د ګناه مبارکی ال دکیم دي شي دلتم وي
مخکې بل ذکر راغلی تپوس بکوم الله وی لنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين الله وی د پیغمبر ربم تپوس کوم ان د امتی نه هم تپوس کوم حالات بل شانی ټول یو ځکه یو شان حال لنو بل ځکه بل شان حال لې یو ځکه حال دا دی چې د سړي سره خپل خبره ده نو داغه د ګناه تپوس وکول کی د بل چانه بن کول کی دوی مداد چې د یو مجرم نه چې تپوس کول کیږي نو دا بنو ویل کیږي دا دې کړل کنه نه کړای هغه ته دا رجستر مخامخ کی وته بو چې دا ګناهونه دې کړل نو دا دې ولي کول ولي تپوس وکي الته پیغمبر ته وایي تا دې خلکو ته مسله رسول وا نور هغه د عمل د دوه خپل کارو بیا الله رب العزت زبانی کی وای انما علیک البلاغ تابع صرف رسوانه ده نو د رسول خبره ده پیغمبر ته وای تا رسول خبره وای چې او رسول وا قوم ته وای تاسو خبر را رسول وا او یا رسول وا نو بیا یو منلی ولی نوا ولی نه منل ولی تپوس وکي فخرج على قومه في زينته نراوت خپل قوم باندې خپل ډول ډال کی بایسره چروانی دې په چې مال وسره ډیر شي نو هوا پکې پیدا شي مال ډیری جو هوا پیدا کیږي نو دې چې بیا رواني دې بل شان رواني دې چې کله رواني د ځمکې نه دی بیا یو 100 انچي چوت رواني بیا دته داخله چخکاری نو دا د خاشي ما چخکاری انسان ته هده انسان د سره وروي نه دغه په بل انداز باندې رواني الله وی دې مکوا مختلف جنو کی خبره کوي لا تمشي على الارض مرحا تکبر باندې مزه تکبر مکوا لوی مکوا نو دې په خپل ډول ډال کې راوت په خپل فخر کې راوت خپل ډول ډال او زینت کړل په کې راوت نو چې د خلک اینی الکه شي زمامو دغه سي جامع زمامو دغه سي معلوم زماوي دغه سي نوکر چاکرم زماوي څوک دې مخ کې روان دي او څوک دې رست روان دي مال او دولت وسره ده قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما اوتي قارون نو به هغه چې غوښته اراده کوي ژوند دنیوي لرا ژوند دنیوي خوښ ده دا غواړي بعض خلک وایي مال په دنیا کې پکار دی آخرت کو نسیا شه دی آخرت چالي دلوي زما دنیا دی خینو یریدون الحیات الدنیا غواړي دی ژوند دنیوي نو دې چا چې دغه ژوند دنیوي غوښتو دا اراده کولا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون دوی دغه خلکو وی هاي افسوس ته وې سبن سرا مثل هارون پشان داغه چې د قارون سره مثل ما اوتی قارون پشان داغه چې وګړه شي دی قارون لا انه لذو حظ عظیم یقینا د خامخا د غټ برخي خاون هغه د غټ برخي خاون دی غټ مال دولت دی هر سړی ته پسخيږي ما سلام داسي وي په گاڑی کې راووت دا گاڑی سي لذو حظ عظیم لکیا دی تکبر او فخر کی روان هر یو سره ته پسخي بعض سړی غریبي هغه چګوري خپل کار وکي مړه زموږ د خپل د خره او چې کله لوګړې سن صاحب مال وسره دی چې غټ گاډي ګوري دی ویا زمام دي سی وي دې پسې پسخي کم څه چې الله تعالی درکړې په دې باندې شکر ادا کوا نو که شکر دې ادا کاو نه الله تعالی درکې کنا وقال الذين اوتوا العلم ويا كسانو چې علم ولا ورکړې شوی ويلكم ثواب الله خير او تباشي ثواب د الله غره دې
لمن آمن دا چا پار چی ایمان راوړل او عمل صالحا او عمل صالح کړل ولا یلقاها الا الصابرون نور کولګي دا مگر صبر نا کولرا دا چې ور کولګي صبر نا کول ور کولګي اوس پسې خبره کوي کیږي نه دې وایو مخکیاتونم پادشي فاما من تاب وامن وعمل صالحا وچاچی توبه وست ایمان اور عمل صالح کو فاسا یکون من المفلحین نو یقینا دا چی بدا د مفلح کامیابی منتر کنا وربک یخلق ما یشاء ويختار اور رستا پیدا کې اس جو واړي او یختار او اختیار لري الله اختیار مند ہے ما کان لهم الخيار نشته د خلق د پاره صحیح اختیار سبحان الله پاکی دا اللہ دا پانو تعالی اوچت اللہ دا آسر جی شرک دا اللہ سر سکھ شرک کئی دا اللہ سر شرکان کئی وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور رفتا پوئی کے پاس وانے جی پٹا یہ سینے دا دیو آج کارا کئیے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ ذَاتِ جِشْتِ الْعَقِبَ سوا دا غنبل لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةَ اللہ دا پار حمد ندی پا دنیا کی وآخرت کے وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ دا اللہ پلاس کی اختیارات تھی فیصلی دی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ طرف تاسب ورگرز والے کیے گئی وَلَا رَائِتُ مِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَوَائِتَا سوچ کر لیں کالا گرزول ہے پتا صبح نشپا ہمیشہ دا پار دا قیامت دورزی پوری من الہ غیر اللہ سوک الالہ شتے دا اللہ نسوا چی راولی تاسول زیاد رنا راولی نور راولی افلا تسمون آیا تاسو آورینا ولا رأیتو من جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الہ یوم القیامہ وتو آیا تاسوچ کر لے کہ اللہ گرزول ہے پتا صبحانی ورز ہمیشہ دا پارا دا قیامت دورزی پورے من الہ غیر اللہ سوک الہ شتے دا اللہ نسوا یاتیکم بلیلن چی راولی تاسول اشپا تسکنون فی تاسو آرام حاصل ہوئی پائے کی آرام بگی کو کئی افلا تبصرون تاسو اینینا ومن رحمتی دا اللہ دا رحمتنا دا خبر جعل لکم اللیل والنہار گرزوئی استاز دا پار شپا و رضو لی تسکنو فی دا پار دی تاسو بگی آرام حاصل کئی ولی تبتو من فضلی ہی دا پار دی تاسو طلب کئی دا طلب کوئی دا اللہ دا فضلنا ولا لکم تشکرون دا پار دی تاسو شکر باسی وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ پاور زمائن چا اللہ با آواز کی دے خلقو تا فیقول نوئیبا این شرکائی الذین کنتم تزعمون کم زیدی زما شرکا جی تاسو بی گمان کاؤ ونزعنا من کل امت شہیدا او باسو منگا جدا بکو منگا دا ہر یو امتنا بیان کون کے فقلنا نوبوائی منگا ہاتو برانکم راوڑی دلیل خپل فعالمون دیتا پتو لگی ان الحق للہ یقین حق دا اللہ دا پار ثابت ہے وظلانم ما کانو یفترون اور رک بشی دینا آسی دی خلقو کم درو جوڑول ان قارون یقینا قارون دے وہ من قوم موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دا قومنا فبغا علیہم نزیاتے اوکم سرکشی اکڑا باغی بانی واتیناو من الکنوز ورکڑا منگا دلر دا خزانونا ما دمرا خزانے وے انما فاتحہو جی یقینا لوخی داغے یا مال داغے یا کنجانی داغے لتنو بالعصبتی خام خادرنی بالعصبتی والقوة مضبوط جماعت بانی طاقت والا بانی اس قال له قومو کلجویدتا قوم دو لا تفرالو مکوا ان اللہ لا يحب الفرحین یقین اللہ نخوخیلوی کون کی وابتغی فیما تاک اللہ دار الاخرہ او طلب کو پاسی چا اللہ درکڑی تعالیٰ کور آخری ولا تنس نصیبک من الدنیا او مہر وقبل برخد دنیا نواسن کما سن اللہ علیک او احسان کوانی کا عمل کوا لگا سنگ چا اللہ تاثر احسان کر لے ولا تبغی الفساد فی الارض او مطلب کو فساد بس مگا کی ان اللہ لا يحب المفسدین یقین اللہ نخوغی فساد کون کی قال انما اوتیتو علی علم عندی نوی یقیناً دا خوراک رشے دے مالا زما پا علم بانے زما پا پوا بانے زما پا فراست بانے زما پا ہنر بانے زما پا کیمیا بانے اولم یعلم آدھو دینا پوئی گا ان اللہ قد اہلک من قبلی یقین اللہ لاکڑی مقید دنا من القرون دا قوموننا من هو اشد من قوتا آغا سوچ آغا سخود دنا پتاقت کی واکسرو جماع ڈیرو پر نفر پہ اعتبار دا جمع دلخکر پہ اعتبار ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون
او تپوس باندې شي کېدې د دې د ګناهونو د مجرمانو نه یا تپوس باندې شي کولای کېدې د دې مجرمانو د ګناهونو د نورو مجرمانو نه یا تپوس باندې کولای کېږي د مجرمانو نه دغه د ګناهونو بارکی فخرج على قومي في زينة نراود بخل قومانه بخل ډول ډال کې قال الذين يريدون الحياة الدنيا نبي آکسانو چې اراده کوي ژوند دنیوي یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون دی وهای افسوس زوی زموږ د پاره پشان دا چې ورګړې شي قارون لانه لذو حظ عظیم یقینا ده خامخا ده ذو حظ عظیم غټ برخي والا وقال الذين اوتوا العلم ويا كسانو چې علم ولور شي دی ویلکم او تباشي ثواب الله خير ثواب د الله ور دی لمن امن دا چا پر چې ایمان راوړي وا عمل صالحا او عمل صالح کړل ولا يلقاها الا الصابرون اور کولګي دا مگر صبر نا کولرا الله رب دې موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي